ورپسې ټوکړه کې د ذکر کمالات ښیي ومجتمع قوم فی بیت من بیوت الله او نجم کی یو قوم په یو کور کې د الله د کورونو نه یتلون کتاب الله چې د الله کتاب لولي ويتدارسون بینهم او واپس کې داغه درس او تدریس کوي الا نزلت علیهم السکینه مگر پاغي باندې سکینه نازلېږي. څه مطلب دی؟ بیت من بیوت الله جماعتونو ته وایي چې کله څه خلک په جماعتونو کې جمع شي نه صدا پاره جمع شي غب شپ لنا یتلون کتاب الله چې د الله کتاب لولي قرآن لولي حدیث لولي تعلیم او تربیت ويتدارسون بینهم او دا په آپس کې د درس او تدریس کوي نو نازلی په دی باندې سکینه آرام پرش الله زړونو کې تسکین پیدا کوي. یو حدیث کرا دی چې صحابي قرآن مجید لوستو هغه وی زما اسو ناغه به ټوپونه وال اسوا ټوپونه وال کله چې ما قرآن بس کو بیا اس ټوپونه وال بند کړل شپې وخت صحابي سار رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی چې یا رسول الله بیگا ما قرآن لوستو زما ساروی ما سره تړل او ټوپونه وال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تلک السکینه دا سکینه دا ملائکو راغلی استا مجلس ته ستا اس واغلی دل نو داغی نه واغی یریده ټوپونه ویوال خلق داوی چې ملائک دراشي او په مونږ د الله د رحم سوریو کی نو دا کم ځای ملاویږي دا د قرآن مجید د درس او تدریس په مجالسو کې د حدیث د درس او تدریس په مجالسو کې خلکو دې نه سمرات واغستو یو ځای جمع شي د پچغه و ذکر شروع کی نو سبا کې پاسه غړي پچا باندې چې کم دی نو جذب راشي لیوانتوب راشي عجیب عجیب حرکتونه کوي ته دې حدیث کدا مطلبي نو یو مثال د سوګو خي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه ملګرو په دې طریقه خلق جمع کړو او غیر ذکر کړو دا بدعت ده. صحابه کرام دا طریقه نه هغه بشک مجالس ته یوځای کی کما حدیثو کې چې ذکر لفظ دی دا غیر مطلب دا دی حدیث دا غیر تفصیل کوي چې یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم دا نه وی چې یو ورته وی چې لا اله الا الله وای ټول لګي لا اله الا الله وای اوس ټول بدعت وکي اختیار ځای دی بس خپل شرم نه پریدي دا بدعت ده. ته حدیث مطلب دا دی چې کله انسان دا الله د کتاب ذکر کوي اغللی یا یتدارسون به بینهم یو لګیا دی نور هغه ته وګ دی نو په دې سکینه نازلېږي وغشیتهم الرحمه او دی دا الله رحمت پټ کړی دی ملائک په دی باندې وحفتهم الملائکه او ملائک په دی باندې خپل وزر خوري.